गो السلام علیکم څنګه یې جی صحت خره ټیک ټاک او نن ډیره د خوشخبری خبر تاسو ته وروم چې کاری سه په خپل چینل باندې په یو هفته کې دنه 100 سبسکرایبر واوښتو ډیر د مبارک شو دی مبارکۍ سره دلته ټول خلک راغون شوي دي خصوصا چیرمن د دې حلقې ایوب قریشي صاحب هم راغلي دي نو تاسو هغه ټول سره ملاویدل غواړي راشي جی جزاکم الله ډېر مبارک شه قاری صاحب ډېر مبارک شه الله یې نور هم کامیاب آمین جزاکم الله جزاکم الله الله خوشاله کا الله خوشاله کا غیر مهرباني الله خوشاله کا ډېر مهرباني خدای دې خوشاله کا الله خوشاله کا الله دې نیک عمل کوي شي بچا لوی شي بچا کامیاب شي لوی شي ډېره مننه زه د دې لایق نه وم خدا ستاسو ما سره مینه ده محبت دی اخلاص دی الله پاک هم د اخلاص نورم سیوا کا او رب العالمین هم جنت فردوس کې تاسو لدی الله جنت فردوس درکي او بیت الله شریف کې ما الله پاک سره زما راجمه کا الله خوشاله کا قاری صاحب تاسو کې نه خپل واقعا بیان کړئ قاری صاحب مو خپل واقعا بیان جزاکم الله الله پاکم خوشاله کا الله آباد لرا زستا ډیر مشکور یم چې تاسو مال دومره عزت را کړو تاسو دا په یو هفته کې دنه دا چینل د خیر سره مخکې کړی دی نور به مخکې کوي زه قاری دوست محمد تاسو ته مخاطب یم او زما چینل دی القاری دوست محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن زه تاسو ته یو داسې قصه کوم چې هغه به انشاءالله مشران هم اوري کشران به هم اوري او ډېره د عبرت واقعه ده واقعه داسې ده چې یو ډینګ وي او یو لومبړه نو لومبړه او ډینګ خپلو کې دوستانه واچوي چې کله دوستانه واچوي نو دوستانه ډېره خوږه شي نو دا لومبړه ورته وایي چې ای ډینګه زه به تاله دعوت در کوم مسله دا ده چې دعوت به ګورې د هر چا قبلې ځکه چې دعوت څوک درکړي او تا هغې ته حاضري ونه کړي نو دا په تا فرض دي لازمه خبره ده دعوت له به ځان رسې نو ډېره ښه ده زه به درځمه چې تا ما ته دومره دعوت راکړو دوی دواړه خپلو کې خبرې کوي او په خبرو باندې د یو بل ښه پوهېږي دواړه زناور دي ویل ډېره ښه ده نو د ډینګ مخوکه وي مخوکه داسې اوږده مخوکې وي هغې دپاره خوراک لا مرتبان پکار دی مرتبان داسې یو څیز دی چې دا مخوکه په هغې کې ورډوبه شي نو دا ډینګ په خپل خوراک کوي څښاک کوي او لومبړه چې ده نو د هغې خوله غټه ده چونکې هغه په مرتبان کې خوراک نشي کولی هغې دپاره داسې کولا و رکیبی وي تالی چې ورته موږ په پښتو کې وایو څوک ورته رکیبی وایي نو دا رکیبی کې سالن اچول شوی دی خو چې هر کله سالن واچول شو کم طعام تیار کړی دی هغه واچول شو نو اوس دوی یو بل ته شا کړه ویل جي تاسو هم بسم الله کوئ او زه به هم بسم الله کوم نو ډینګ خو هسې شا کړله لیکن د هغه خو مخوکه وه خوراک یې نه شو کولی نو چې کله دا لومبړه د خپل طعام نه فارغه شوه نو ډینګ ته وایي چې وایه که نه څنګه اشنا ما څنګه طعام تیار کړی و څه مزې وه او که نه نو دا خو ورته داسې نشي ویلی چې تا ماله کم لوښي کې سالن راچولی ماله خو اوږد مرتبان پکار و ولې د هغه خو اوږده مخوکه ده ویل بلکل ډېر ښایسته طعام دې تیار کړی و په مالګه مرچکې غوړي هر څه برابر و خو زم درته یو دعوت در کوم سبا شپې له به ته زما میلمه کېږي نو چې کله دې دعوت ورکو
نو په بله شپه باندې بیا ډینګ دعوت ورکړی دی. نو ډینګ ځان دپاره چې کوم لوښی راوړی دی مرتبان هغې ته ویلی شي. نو د لومبړې دپاره مرتبان ایښی. نو مرتبان کې خو د هغه خوله نه ورځي که نه، خوراک نشي کولی. خوراک خو به هغه څیز کې کې چې په کمه کې دا مخوکه ورځي او یا د ده خولې ته برابر وي. نو د ده خولې ته خو دا برابر نه ده. نو چې په خولې برابر نه وه نو دې مخ اخوا واړولو دې ډینګ ویل تم بسم الله کو زه به بسم الله کم. خوراک به کوو، خوراک کې به ګورې خبرې نه کوو. څومره د تعلیم خبره یې کړې ده، د ناور دی ګورې ښه وایي خوراک به کوو یو بل څه به خبرې نه کوو. مونږ او تاسو طعام خورو نو یو بل څه خبرې کوو. دا یاد ساتئ طعام چې خورئ خبرې پکې مه کوئ. خپله مخه خورئ سنت عمل سره. په ناسته خوراک کوئ. زناور په ولاړه خوراک کوي. انسان اشرف المخلوقات دا به په ناسته خوراک کوي. نو چې کم وخت کې خوراک نه فارغه شو نو دا ډینګ داسې مخ راواړولو ورته وایي وایه اشنا خوراک څنګه او څه ګزاره مې کړې وه او که نه، څه ښه مې پخلی کړی او که نه، په مالګه مساله مرچکې وغیره برابر و. نو دی هم ورته اوس وایي چې ورڅه بلکل برابر و. نو دی خو ملامته و. ولې تاسو ته ما ویلو چې څه کرئ هغه به ریبئ. نو که چرې د لومبړې هغې دپاره هغه رنګ مرتبان تیار کړی وي نو نن به دې ول هغه رنګې لوښې پیدا کړی وي. دارنګې چې انسان څه وکړي هغه به ریبي. موږ او تاسو دنیا کې چې موږ راغلي یو نو الدنیا مزرة الاخره، دا کرونده د آخرت ده چې په دنیا کې م څه وکړل، څه مطلب چې څه عمل م وکړو ابه قیامت کې میلاویږي. نو د دې قصې عنوان داسې دی چې څه کرې هغه به ریبې. نو یو هم ډوډۍ ونه خوړه بل هم ونه خوړله چې څه کرې هغه به ریبې. دا قصه ما تاسو ته د ماشومانو ډېر فرمایش کړی و، بالخصوص د لون خوړ نه اورنګزیب خان د هغې بچوم کړی و او د لنډي کوتل نه یو میلمه راغلی دی. هغه دومره شوق ساتلو چې هغه غریب ما نه دلته سټوډیو ته تشریف راوړی دی، ما ته مخاطب دی. هغې هم تشریف راوړو چې زه د قاري دوست محمد په خپله وینمه چې دا موږ ته څنګه قصې کوي او څنګه د قاري صاحب کردار دی. نو الحمدلله ما مو کتو زه مو کتلم. خو زما دا چینل چې څنګه تاسو په هفته کې دننه 120 ته ورسو نو انشاءالله د رب نه مې امید دی چې په هفته کې به تاسو د 500 نه که خیري اړوئ. ولې چې نوې نوې قصې زه ټوله شپه تاسو ته لګیم سټډي کوم او ګورم او بیا تاسو ته بیانوم. نو دا یو ښایسته قصه وه. قاري صاحب بې ادبي معاف، دا کوم میلمه چې راغلی دی بلال کوم ځای نه راغلی؟ لنډي کوتل نه راغلی دی. د بلال رضی الله تعالی عنه نعت شریف وي تاسو پیش کړئ. دا میلمه اوس دې وخت کې ما ته فرمایش داسې وکړو ځکه چې نبی علیه السلام کوم وخت کې میلمه شو نو الله پاک ته وایي چې اله العالمین زه سوال کوم. الله ورته فرمایي محبوبه ته چې کوم سوالونه کې زه به یې قبلومه ته زما میلمه یې. نو د میلمه ډېر احترام پکار دی. ما ته چې د بلال صاحب نعت ووایه نو زه به مختصر غونته کې د بلال صاحب نعت هم ورته وویمه. د بلال صاحب چې کم عشق و محبت و د عقاید و جهان سره د الله سره انشاءالله په هغې به ورته بیا یو واقعه هم ذکر کړمه چونکې وخت ډېر کم دی او زه بل خواته یو پروګرام د هغې نه هم روان یم. ما ته هم دعا کوئ، زه کمزور یم خو دا نعت زه د صاحب ته اوس پیش کوم. ای بلال روانو چاتی اکڑلا پختنا ویل چی او بلالا نندی زړګې ډک دی د جړا نو دا چارټلې بیا دې شونډې اوچې د خفګان بلال ویل چې په ما غم دې جاړم زکا
مان جدا نبی اکرم دے جاړم زکا زدا آقا پمینا چاته وګورما ویل چې او بلالا نن دې زړګې ډک دې دا جړا نو دا چارټلې بیا دې شونډې او چې د خفګانا بلال ویل ما با آزان که د زړه پمینا بل می دیدن د قدردان کو د زړه پمینا د ولل زلف به په مخ وخل ټالونه ویل چې او بلالا نن دې زړګې ډک دې د جړانا دا چارټلې بیا دې شونډې او چې د خفګانا دغه ریښتونې عاشقانو زر شم ترېنه دغه فلا او رسول ګرانو زار شم ترېنه هدایت شاه سایل پری وایم سلامونه ویل چې او بلالا نن دې زړګې ډک دې د جړانا دا چارټلې بیا دې شونډې او چې د خفګانا بلال روانو چاتی اکڑلا پختنا ویل چی او بلالا نندی زڑگے ڈک دی دا جڑانا دا چارٹلے بیا دی شنڈی او چی دا خفگانا گرانو پا رسول دا رسول غلامی کڑلا حضرت بلالو چی پدین قربانی کړلا ګرانو فرسول او یارانو ټکړ غرماوا د مکی شګاډي رسراوا یارانو ټکړ غرماوا د مکی شګاډي رسراوا ګرانو پا رسول چې دې په د باندې سختی کړلا خدایا پاسې خونو یې سینه ورله زخمي کړلا ګرانو پا رسول ګرانو پا رسول دا رسول غلامی کړلا حضرت بلالو چې په دین قربانی کړلا ګرانو پا رسول او درنګا تور راګ جانا کو ډیر زیات حسین لهر چانا او درنګ تور راګ جانا کو ډیر زیات حسین لهر چانا ګرانو پا رسول چې دې په د باندې زیاتی کړلا اصلی بلبل و د بجبا د توتی کړلا ګرانو پا رسول ګرانو پا رسول دا رسول غلامی کړلا حضرت بلالو چې په دین قربانی کړلا ګرانو پا رسول سبحان الله سبحان الله ستاسو چې څه فرمایشي تاسو په کمنټس کې را لګئ شي قاری صاحب ته او ان شاء الله ستاسو فرمایش به قاری صاحب پوره کوي